په پاکستان کې د صحت قومي اداره وایي چې په ټول هیواد کې د کرونا اومیکرون کیسونو شرح 2.15% زیاته شوې، تر ټولو زیات کیسونه د سند صوبې په کراچۍ ښار کې مخې ته راغلي، چېرته چې د مثبت کیسونو شرح 2% ته رسېدلې ده. پاکستاني مطبوعات د صحت د قومي ادارې په حواله وایي چې د کراچۍ ښار وروسته د کرونا د مثبت پیښو شرح د خیبر پښتونخوا په دویم لوی ښار مردان کې 8.7% ته رسېدلې ده. خو د مردان د صحت محکمې ضلعي مشر ډاکټر کچکول خان وایي چې د کرونا ناروغانو شمیر زیات شوی، خو کومو خلکو چې ویکسین لګولي په هغوی د دې اثرات کم دي. هغه ویل چې په مردان کې د مثبت کیسونو شرح د 1% نه هم کمه ده. هغه ویل چې په ښار کې د ویکسین لګولو مرکزونه فعال دي او وړیا ویکسین لګول کیږي. د دې علاوه ګرځنده ټیمونه خو خپل کار کوي او چا چې دویم خوراک نه وي اغوستی یا ویکسین یې نه وي لګولي هغوی ته ویکسین لګوي او د ضرورت مطابق بوستر ډوز یا ویکسین هم خلکو ته لګول کیږي. د صحت قومي ادارې نن د جون په 28 نیټه ویلي چې په تیر شواروز کې په ټول ملک 14,412 مجموعي معاینې شوي چې پکې 302 مثبت پیښې ریپورټ شوي دي او په ملک کې د مثبت کیسونو شرح 2.15% ریکارډ شوی ده. د ادارې په وینا 2 کسانو ژوند د لاسه ورکړو په ټول ملک کې د 20 ناروغانو حالت مرګونی دی. ډاکټر عبدالوهاب ویلي چې خلکو د کرونا ناروغۍ نه د بچ کېدو اختیاري تدابیر پرېښودي دي او بیا زیات خلک د بوستر خوراک اغوستو څخه هم ډډه کوي. دوی وایي چې په فوري توګه بوستر ویکسین لګولو ته اړتیا ده. هغه ویل چې په انساني بدن کې کله ویکسین د دې ناروغۍ مقابله وکړي نو قوت مدافعت پیدا کیږي، خو د چا یو میاشت وي او کو د چا 3 میاشتې، خو بوستر ډوز لګول پکار دي. یو ځل بیا حالات خراب دي او لوی اختر وروسته د حالاتو خرابېدو اندېښنه بیا موجوده ده. د صحت قومي اداره وایي چې په ملک کې د کرونا اومیکرون نه د سند صوبه زیاته متاثره ده چې پکې مجموعي د مثبت کیسونو شرح 6.11%، پنجاب کې 1.1%، خیبر پښتونخوا کې 1.15%، کراچۍ ښار کې 2.15%، پیښور کې 3%، مردان کې 2.1%، ایبټ-آباد کې 4.11% او نوښار کې د مثبت کیسونو شرح 5% ده. ویل شوي چې یو ځل بیا ماسک اچول لازمي ګرځول شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې د کرونا څخه تر اوسه پورې ټول 10,390 کسان مړه شوي دي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.